نبی علیہ السلام فرمایلی دي من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمت، کو یو سړی د یو مسلمان په قتل باندې مدد وکړو چا سره، کو یوې کلمې سره ولی نه، صرف ورته دا وویل چې ته چې چا پسې ګرځې هغه هلته پټ ناست دی ورشه، او قاتل لاړو سړی قتل کو، یوه کلمې پکې صرف استعمال کا، لأکب لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیه آئس من رحمت اللہ. دغه قاتل اور دغه خودن کې چا چې ورته لارو ښودله دا به الله سره داسې حال کې ملاقات کوي چې د ده په تندي باندې به د قیامت په ورځ لیکل شوي آئس من رحمت الله، چې دا سړی د الله د رحمت نه امید دی، د الله رحمت په دغه ورځ باندې جوش کې وي. نبی علیہ السلام به شفاعت کوي خلق په جنت ته ځي، حافظ قرآن به شفاعت کوي خلق په جنت ته ځي، حاجی صاحب به شفاعت کوي خلق په جنت ته ځي، شهید به شفاعت کوي خلق په جنت ته ځي. یعنی د خلقو د جنت د تلو دپاره وړې وړې بانې به الله را مخې ته کوي چې امت مسلمه مسلمانان جنت ته لاړ شي. په دې داسې حالت کې به هم د دغې سړي په تندي لیکل شوي آئس من رحمت الله، دا الله د رحمت نه امیده، ولې د انسان قتل کړی دی او د انسان په قتل عام کې د ده مشوره شامله وه. پته نه لګي چې مونږ ولې د دین نه زده کوو. په دې موضوع باندې ما نن حدیث جمع کول نو تقریبا 140 نه زیات روایات زما د سترګو نه تیر شو، سخت وعیدات پکې ذکر شو چې د قتل څومره لوی جرم دی. دا څوک چې قتل عام کوي دا هم کلمه وایي، نو دا څنګه مسلمان دی چې دا حدیث مخې ته پراته دي او ته د یو مسلمان قتل کې، ته د الله د عذاب نه نه یریږي. نن خو ما سره عهده ده، طاقت دی، بل سړی وجلم شم، بل سړی له خپې لاس ماتولم شم، خو لیکن یو ورځ خو را روانه ده که نه چې د الله پکړ کې به راځم. دې ته هم لږ غور وکړه، دا عهده به رانه خدای واخلي، دا طاقت به رانه الله واخلي، نو که زه د دغې عذاب لاندې رالم څه به کېږي. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وفرمایل لو ان الثقلین اجتمعوا على قتل مؤمن، کو چرته انسانان